السلام علیکم. زه غفران الله یم او دا وخت تاسو د یو اهم خبر نه خبرو چې د سابقه وفاقي وزیر مراد سعید په حق له عدالت دا وخت یو لویه فیصله ورولې ده چې د هغه کاغذات نامزدګي چې کوم فیصله مسترد شوی وه نو هغه د مستردګۍ دغه آرو فیصله چې دا برقرار ساتل شوې ده او الیکشن اپیلنټ ټریبیونل کورټ د مراد سعید دغه اپیل هم خارج کړی دی. یا د دې چې مراد سعید د ان 3 او د 4 د پاره کاغذات جمع کړي او د هغه وروسته د هغه کاغذات چې دغه هم مسترد شوی دا وخت صورتحال له او دغه مخکې به دوی صلاح عمل لري. آیا مراد سعید الیکشن لړا وهلی شي نشي پوره تفصيلات باخلو. دا وخت زموږ سره په لاین باندې د مراد سعید وکیل حق نواز صاحب زموږ سره په لاین باندې وکیل صاحب سویل غواړي کم کاغذات چې مسترد شول عدالت هم دغه آرو فیصله چې د برقرار وساتله مخکې به تاسو صلاح عمل او په دې کیس پاک لراته لک تفصيلات راکړي. السلام علیکم. تھینک یو شمال نیوز. دا ترڅو پورې چې د مراد سعید دا کاغذات نامزدګۍ خبره ده نو هغه آروس چې د ان 3 لپاره داخل کړو او د ان 4 لپاره نو هغه د ان 4 او ان 3 آروس هغه ریجیکټ کړو. د هغې خلاف الیکشن ټریبیونل کې منګه دوه اپیلونه فایل کړو، یو د ان 4 لپاره یو د ان 3 لپاره. هغې کې نن ارګومنټس وکړل. ما د ان 4 لپاره کوم دغه شو اپیل کړی و هغې کې ما ارګومنټس وکړل او هغې ارګومنټس نه بعد تفصیلی ارګومنټس وشول او هغه فیصله محفوظ کړه ټریبیونل او هغه د هغې نه بعد هغه خارج شو. په دې بنیاد باندې خارج کړل چې یاره هغه به یا پرسنلی اپیل کیږي او یا د هغه مختارنامې په حواله باندې. نو مین دغه پکې دغه نور کوم ګراونډز چې نو هغې باندې ورته موږ د سپریم کورټ او د های کورټ ججمنټ پیش کړل. نو هغې باندې داسې دغه نشته خو مین دغه پکې دغه نو د دې خلاف به موږ پېښور های کورټ کې مزید کوم ریټ پټیشن چې کېږي هغه به کوو او نو هغه به داخلو. بیا نور چې صحیح بیا به ستاسو سره دې نه بعد بیا موږ شیر کوو. خو نن ساعت چې دی نو هغه نن د هغه دواړه دغه چې د ان 4 دپاره او ان 3 دپاره چې کوم اپیلونه یې کړي هغه خارج شو.